خیانت کول دا د منافق کار دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نښې. یو اذا حدث کذب، کلم چې خبرې کوي نو دروغ. په دې ټکي ځان پوه کې اذا حدث کذب، کلم چې بس خولې نه خبره راوباسي نو دروغ دروغ دروغ، هره خبره دروغ. یو خبره نیمه سړی دروغ نه د خدا د خدای منافق کېږي نه خدا دروغ کېږي. دویمه نښه دا ده اذا وعد اخلف، کلم چې وعده وکړي، هر کله چې وعده کوي نو خلاف کوي، او کله چې د سره امانت کېښودلی شي نو خانه خیانت څه کوي؟ خیانت کوي. نو دا هم د منافق نښه ده. بل حدیث کې دا راځي د منافق نښې دا دي اذا حدث کذب، کله چې خبرې کوي دروغ کوي، او کله چې وعده وکړي نو دوکه کوي، او کله چې جګړه کوي نو جګړه کې کنځلې کوي، چا سره بحث مباحثه کوي نو فاجاره کنځلې کوي. دا هم د منافق نښه چې د خپل منځ حفاظت کوي، چاسې نه ضایع رانه نشي، منځ کې رانه مفسدات نشي، منځ کې رانه واجبات پاتې نشي، فرایض چې پاتې شي بیا خو منځ نه کېږي، منځ کې رانه دا مستحب پاتې نشي، که دا پاتې شي نو ثواب کې کمی راځي. نو دی حفاظت د منځ کې چې منځ رانه ضایع نشي، خشوع خضوع پکې رانه پاتې نشي. ځکه بعض علماو په نسبت باندې منځ کې خشوع او خضوع دا ګوره واجب او فرض ده. منځ کې دا خشوع ده. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ټول منځ کې په یو رکن مقدار تا خشوع کا، خشوع خضوع سره منځ کو یو رکن مقدار. یو رکن مقدار څومره دی چې درې پیری سبحان الله پکې سړی ویلی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 3 سکند یا 4 سکند پکې دومره ټیم کا مانځ کې ځان کې خشوع راوسته په مانځ کې نو بیا هم ځه خیر دی، دونه گزاره وشوه چې د خپل منځ کې څه کوي؟ خشوع خضوع سره منځ کوي. او خشوع خضوع سره منځ هغه څه دی؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا خشوع او خضوع منځ څه یادی؟ اقامت قرآن کریم ذکر کوي اقامت الصلاة، چې منځ څه کوي؟ یقیمون الصلاة یادی کنه. داسې نه وي چې منځ کوي، دا نه دی ویلې، بلکې څه وایي؟ یقیمون الصلاة، اقام الصلاة، منځ قائموي. د دې څه معنی ده؟ د دې معنی ده چې رکوع به پوره کې، سجیده به پوره کې، تلاوت به پکې پوره کې، خشوع او خضوع سره په مانځه کې ولاړې. نو دا څه دی؟ دا اقامت د مانځه دی. دا یقیمون الصلاة بالا راځي. دا نه چې بس څه دی که څنګه دی، دا نه چې رکوع دې لا نه ده کړې، پوره کړې نه ده او نیغ ولاړې بیا لا 3 پیرې سبحان ربی العظیم نه دی ویلې، دغه رنګې سجده کې سبحان ربی الاعلی 3 پیرې نه ویلې نیغ بس بیا ولاړې. حفاظت او اقامت د مانځه نه دی، بلکې دا دی چې رکوع په صحیح طریقې سره وکا، سجده صحیح طریقې سره وکا. دغه رنګې قومي خیال وساته، د جلسې خیال وساته. قومه واجب د علما ذکر کوي، قومه پیژنې کله چې د رکوع نه سړی پاسي سمع الله لمن حمده نو لږه شان ولاړه، دا واجب ده. دغه رنګې د 2 سجدو ترمنځ لږه شان ناسته، دا واجب ده. سړی راغی ناستو منځ او کاغذ کې ولاړو، زر زر منځ کې نبی علیہ السلام لراغی سلام وکړ. نبی علیہ السلام ورته قم فصلی فانک لم تصلی، پس منځ کې منځ نه وکړ، هغه منځ کو منځ نه ځان خلاص کې زر زر منځ کراغی نبی علیہ السلام سره کې نو بیا پاسې د بیا چې دینو منځ کو، بیا چې زر زر منځ کو نبی صلی الله علیه وسلم ورته قم فصلی فانک لم تصلی، پس بیا منځ کو. دا که موت نو مونږ به داسې کړی وي. مونږ که چاته لکه دا مونځ دی داسې صحیح نه دی واپس یې وکړه، ښه ته پوهېږې که زه پوهېږم. نبي علیه السلام په 3 کارته هغه مونځ واپس کړی دی. اخر که چې سړی تنګ شو نبي صلی الله علیه وسلم ته ما له نور مونځ نه راځي، دغه مې زده کړی دی، ته راته سمه طریقه وښایه. نبي علیه السلام ورته ګوره اول به ښایسته طریقې سره اودس وکړې، بیا به ودرېږي او الله اکبر به ووایې، ثنا به ووایې، دغه رنګ اعوذ بالله بسم الله بو الحمد خو په اطمینان به منځ کې مون نزان مخلاص. دا مونځ تا نه دی چې بس سکه نه د رکوع پته لګي، نه د سجدې پته لګي، نه د قومې پته لګي، نه د جلسې پته لګي. دا چې سړي باندې نبی سلام دوباره مونځ کړي. او دا صفاتونه د مؤمنانو چې دلته ذکر کول لسه، اول کې مونځ راوړو، اخر کې مونځ راوړو. دا ولې د
ایمان نه پس د ټولو نه اهم کار هغه مونځ دی. چې دی چې شروع کو الذین هم علی صلاتهم دائمون کنه، دلته چې اوس ختمین هم وي الذین هم علی صلاتهم یحافظون. مخکې سر کې مونځ اخر کې مونځ. معنا دا ده د مونځونو ته خیال وکړه کنه چې سار پاسېدل ستار ورځ شروع کېږي په مونځ به، چې شپه ختمېږي په دا ورځ ختمېږي په مونځ به، مازدیګر دغه رنګې چې شپه شروع کېږي په مونځ به، چې د ماخستن اوده کېږي مونځ به، چې ورځ نیمې ته ورسي مونځ به. اهم کار دا دی ګورې دا پرې نه دی. والله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانځل راغې، صحابه مختلف ناس، سو کاغذ کې ناس، سو کاغذ کې ناس. نبی علیہ السلام مالی اراکم سدی چیز وینم تاسو لره متفرق ناس ډلې ډلې ناس غیر چا پر صفونو کې کېنه مانځل راغلی مانځه د ټیم شته نو صفونو کې کېنه. دا الله خوښه ده. او کله چې د تعلیم وختي د درس او تدریس نو بیا حلقې شته جایز دي. داسې حلقه چې څوک درس کوي هغه ته مخامخ ناست دي. څه ته وایي تما چې سړی عمل نه کوي او بس وایي زه به جنت ته لاړ شم، مزې څه کوي اسی د خلی غیر ارادي ته بس کوم زه بس شکر دی جنت ته ځم، نه عمل ما کوي. او دویم د تمه معنا دا ده چې انسان عمل کوي اسباب نه تم دې ته چې اسباب نه استعمالي دا کار بوش تم دې ته جمعات کې ناشته کور کې ناشته او یاره خډېر پیسې بوګټم داسې کی نه کی، یا چې دین جمعات کې دا کور کې ناشته ا دې وای بزب نیک شم داسې نه کی، نه دا خو به یا تبلیغ کی ګرځي یا بچ دین نیکانو خلکو سره کینی یا مدرسې ته علم بکې اله باندې کېږي داسې خو نه کېږي. دې ته اسباب نه استعماله او زه به دا کار بوش دې ته وي تما. نو سړی مشرکان دقه وي بس صرف تما کوي چې جنت ته ولاړ شي، کافرانو به صرف تما لرل. او یا اسباب استعماله اسباب استعماله خو اغیلا دخل نه ورکې پاغي یقین نه کې لکه اعمال شو سړی عمل کوي خو په عمل خو سړی جنت ته نشي تللی. دا د مؤمنانو مبارک بیا د دې وجه نه یو سړی محلب نه هغه په تکبر باندې ډېر روانو خپل جامع چولی و ډېر تکبر سره. عبد الله ابن شیخیز دا یو بزرګو هغه ورته دا ته سکه داسې په تکبر رواني ته خبرې ته الله د نطفه نه پیدا کړي بدبوداري نه او اخر بستا جا قبر کې چې دینو د وجود به د ډډوزي شي او ډز بو کی او خېټه به د ډزو کی او ولته کې هم یو مردار ہے بس واخر کجیفتن او د دې ترمنځ ته ځان سره سمره ګن پرې خېټه کې ګرځي نو ته تکبر پسکې ته تکبر پسکې. انا شوا نبی اسلام تعالی پر پرې د چې بس دی خپل لوب ټوکې کوي او مشغوله کوي د دی په د خبرو باندې د دین دعوت مپرېږده. یوم کله چې د قبر نه راپاسي داسې منډې به وي لکه د مشرکانو به هغه وخت کې یو بوتو یا یو درګاه به چې سار وختي به پاسېدو نو یو بل نه په منډه هغې ته تله چې هغې په سر لاس کېږدي چې ورځ مې په خیر تېره شي، په منډه به د یو بل نه به مخکې کېده. نو دقسې قرآن کریم ذکر کوي چې قبر نه پاسي داسې په منډه به روان ته وایې چې دی هغه درګاه ته روان دی. یا دویمه معنا چې انسان د منډې لوبه ولګوي نو هلته کې نښه کېږي چې څوک به مخکې کېږي، د منډې لوبه ولګوي څوک به مخکې کېږي. نو دغسې دې څه کوي قیامت کې چې قبر نه پاسي نو یو بل نه په منډه روان یو ورته قیامت کې دنیا کې ویلو قیامت به راځي. سورت معارج ممتاز په دې خبره باندې د قیامت اوږدوالی ذکر که سر کې ویلو که نه د قیامت ورځ به 50,000 کاله روځي دا صرف دلته ذکر یا ارحم الراحمین.